بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نننی سبق د طهارت متعلق ده. په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قضاء حاجت یو ادب بیانوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اتقوا اللاعنین، تاسو ځانونه اوساتئ د هغه دوه کارونو نه چې هغه د لعنت او د ملامت سبب دي. قالوا وما اللاعنان یا رسول الله، صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله هغه دوه کارونه د لعنت او د ملامت سبب څه دي، هغه کم دي؟ قال نبی علیہ السلام وفرمایلو الذي يتخلى في طرق الناس او في ظلهم، هغه خلق چې هغه د خلکو په لاره کې یا د خلکو په هغه ځایونه چې هغه د سوري ولدي په هغه کې قضای حاجت کوي. دا دواړه کارونه د لعنت سبب دي، د ملامت سبب دي. نو په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قضای حاجت یو ادب بیان کړلو چې قضای حاجت په داسې ځای کې نه کوي چې هغه د خلکو لارې یا د خلکو د سوري ځای وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې دا تعلیم ورکړو خلکو ته چې کوم ځایونو کې قضای حاجت کولو سره خلکو ته تکلیف او ایذا ملوي او خلک پاغه باندې لعنت او ملامت کوي، نو په هغه ځای کې قضای حاجت نه ځان ساتل پکار. علما لیکي چې په لاره کې د قضای حاجت نه منع دا هر یو لاره مراد نه ده، بلکې هغه لاره مراد ده چې په هغه باندې خلک اکثر د هغه تلل راتلل وي. کمې لارې باندې خلک ځي راځي تلل راتلل کوي، په هغه لاره کې قضای حاجت هغه منع ده. همدارنګې هغه ځای چې هغه د سوري والی، نو دې نه هر سایه‌دار ځای مراد نه ده، د سوري والا ځای مراد نه ده، بلکې هغه سایه‌دار ځای چې هغه کې خلک کینی آرام کوي یا ناسته کوي، په هغه کې خلک د دواړو وجه دا ده چې په دې سره خلکو ته تکلیف ملويږي. نو گویا په دې کې یو دا سبب شو چې هر هغه کار چې هغه سره نور خلکو ته تکلیف او ایذا ملويږي، هغه کار نه مسلمان ته پکار دي چې ځان وساتي. لکه نن سبا بیت الخلاګانې دي، نو هر مسلمان ته پکار دي چې بیت الخلا کې خپل حاجت نه څه کله فارغ شي، پکار د هغه ځای صفا کی، ځکه چې ورپسې کم کس راځي چې هغه ته تکلیف نه وي. همدارنګې لکه څرنګه حدیث کې او فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاره کې یا داسې ځای چې هغه د خلکو د ناستي ولا ځای وي، نو په هغه کې قضای حاجت نه دی کول پکار چې نورو خلکو ته تکلیف میلاو نشي. یا همدارنګې نن سبا بیت الخلاګانې دي، نو په دې کې هم داسې صفایي پکار ده که بالفرض تا نه وروسته یو بل کس هغه ته داخليږي خپل حاجت دپاره چې هغه ته تکلیف میلاو نشي. الله د موږ ته په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق